ورځې مخکې چې کومه زنانه د ګیلمنې په نوم باندې په ټیکسلا کې قتل کړل شوی و په دغه حواله سره مختلف خبرونه په سوشل میډیا باندې چلیږي او بعض کسان په دغه حواله سره تاسو هم کوي مثال طور پر اکثر کسان دا تاسو هم کوي چې دغه زنانه چې دا ظلمن قتل کړل شوی دا نو آیا دا زنانه گویا د شهادت په مرګ مړه ده یعنی دې تمنګ شهید ویلې شو یعنی شو ویلې دویم سوال اکثر کسان دا کوي چې ډېر کسان په سوشل میډیا باندې دا بحث کوي چې هغه زنانه ته په قبر کې عذاب ملاويږي څنګه چې دا هغه ویډیو نه په دې وخت کې موجود دي په سوشل میډیا باندې فحش ویډیو نه په سوشل میډیا باندې موجود دي نو په دغه وجه باندې هغه ته په قبر کې عذاب ملاويږي نو آیا د قبر د عذاب په حواله سره چې آیا واقعي دغه ویډیو په ذریعہ باندې دغه زنانه ته په قبر کې عذاب ملاوي دي شي یا نشي ملاوي دي او دین اسلام په دغه حواله سره سوی د شریعت رهنمایي سره په دغه حواله سره او د دین علاوه دا چې زنانه ده آیا دا شهید ده یا د تمنګ شهید ویلې شو یا نه شو ویلې د ټول اولنې خبره ده د شهادت په حواله سره خبرو کو چې حقيقي شهادت هغه شهادت چې کوم کسان د الله حضرت پلا رکی لاړ شي jihad دا او د کفار سره چې کوم دي هغه جنگيږي د الله پلا رکی چې کوم دي هغه قتل کړل شي دغه ته حقيقي شهید ویل کیږي دا ذکر په قران مجید کې الله حضرت فرمایله چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون هغه خلکو ته مړی مو وای چې کوم د الله په لار کې قتل کړل شي بلکې هغه ژوندۍ وي د الله حضرت په نسبت باندې او هغه ته باقاعده رزق هم ملاويږي او دغه شعور تاسو ته نشي چې څنګه ژوندۍ وي بهرحال حقيقي شهید د الله په لار کې چې کوم کسان قتل کړل شي هغه حقيقي مانو باندې شهیدان وي د دین علاوه حکمن هم په احادیث کې راځي چې مختلف کسان داسې چې هغه په مختلف مرګ باندې چې کوم دي ملشي هغه حکمن شهید وي مثال طور پر یو کس په بو کې ډوب شي هغه هم یقیني طور پر حکمن شهید دي او دغه شانتي یو کس داسې چې په بو کې ډوب شي هغه حکمن شهید دي دغه شانتي د خېټې په مرض کې مبتلا شي او دغه نه مل شي دا حکمن شهید دي دغه شانتي یو تعداد دي مکمل دغه شانتي یو کس ظلمن قتل کړل شي دا هم سده ده هم شهید دي بهرحال د دې زنانه په حواله سره کسان ته موږ چې آیا دا شهید دا یعنی د حکمن دیتا شهید ویل څنګه د یاد وساتئ چې یو کس ظلمن قتل کړل شي یعنی دا سه قتل چې هغه کې دا هغه چې کوم قتل کړل شي کوم کس وي دا غس قصور نه وي او به قصور چې کوم دی او وجل شي نو هغه ته ظلمن قتل ویل کېږي په دې حواله سره ظاهره خبره ده چې موږ سنو شو چې آیا دا په قصور باندې وشل شوی دا د دې قصور وو یا نو بهرحال کچري د قصور په وجه باندې وسل شوی نو یقیني طور پر ظلمن دا د دې قتل شوی دی نو په دغه صورت کې دا شهید حکمن د تاسو ویل شي لیکن کچري جرم وی او په دغه جرم کې دا وشل شوی نو یقیني طور پر دغه تابع منګه حکومت چې د شهادت نوم دی هغه نشو استعمالوله د دین علاوه د قبر د عذاب په حواله سره بعض کسان لګیا دي چې د زنانه د قبر کې عذاب ملاويږي د دې ویډیو نه چونکه موجود دي نو یاد وساتئ فحش چې څوک هم فحش کاریږي یا مسلمان معاشره کې فحاشي خوري په دغه حواله سره د الله رب العزت چې کوم قانون دی او د الله چې کوم فرمان دی په قران مجید کې واضح موجود دی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره هغه خلک چې هغه خوخي چې د مسلمانانو په معاشره کې فحاشي خورګي داول لپاره په دنیا او په آخرت کې عذاب دی یعنی دا چې خلکو ته په دنیا کې عذاب ملاويږي په آخرت کې به هم عذاب ملاويږي یقیني طور پر فحاشي خورول دا یو ډیر غټ جرم دی او ظاهره خبره ده مخکې ما دا خبره کړل رسول الله ما دا خبره کړل چې انسان ګناه کوي او د هغه ګناه نه انسان توبه کوي په دغه حالت کې ملشي یقیني طور پر د مجرم نه دی بلکې الله حضرت هغه ګناهونه معاف کوي په حدیث شریف کې راځي التائب کمل لازم والا توبه کوونکی داسې چې هغه د سره ګناه کړي هم نه وي د ګناه نه داسې صفاشي څنګه چې یو انسان د مرد خېټه نه پیدا شي نو یو انسان ګناهونه کوي او د ګناهونو بعد ظاهره خبر ده انسان ګناه وشي لیکن دغه ګناه نه چې د توبه وکي دغه توبې په وجه باندې الله حضرت دغه ټول ګناهونه معاف کړي لیکن یو انسان داسې چې هغه توبه ونه کوي بغیر توبې نه د دنیا نه راشي نو په حدیث شریف کې سره دي انما الاعمال بالخواتم د تمام اعمالو دار او مدار خاتمه باندې دي یعنی څنګه چې د انسان خاتمه وشي نو دا شانتي به دا هغه سره سلوک کیږي یعنی چې د انسان خاتمه په دې حالت کې وشي چې هغه توبه کړي او د الله رب عزت په فرمانبرداري کې وي په دغه حالت کې هغه ته مرګ راشي نو یقیني طور پر د کامیاب دی لیکن یو کس داسې چې توبه نه کړي خپل د بدکرداري نه توبه نه کړي د ګناهونو نه توبه نه کړي په دغه حالت کې دنیا نه لاړ شي یقیني طور پر دا انسان چې کوم دی د دنیا نه ناکام لا
بهرحال په دغه حواله سره ظاهر خبر ده ویډیوګانې موجود دي په کار دغه د څومره خلک دغه ویډیوګانې ګوري نو داسې ویډیوګانې د نه ګوري ځکه چې انسان د دنیا نه لاړ شي یا په دنیا کې موجود هم وي فحش ویډیوګانې نه دي کته په کار ځکه چې دې فحاشي خوريږي او د دې چې کوم د فحاشي خورولو چې کوم عذاب دي کوم سزا ده هغه اساس مخه د بیان چې الله رب دې په قران مجید کې فرمایي لهم عذاب الیم فی الدنيا والآخرة دا چې خلکو ته په دنیا او آخرت کې عذاب ورکوم او دا فحش ویډیوګانې یقیني طور پر داسې ګناه ده د نن سبا د ډیجیټل میډیا دور دی او یو انسان یو ګناو کې یو فحش ویډیو جوړ کی نو یقیني طور پر دا یو صدقه جاریه وي یعنی مخکې به خلکو ګناو کو هغه ګناه به چې د پټو پټ په پاتې شو سمجھ کې خبر راځي نو الله رب عزت په دنیا کې پرده واچي او په آخرت کې هم الله رب عزت قادر ذات ته چې هغه پرده واچي لیکن یو کس داسې چې هغه کل عام ګناه کوي او د خلکو مخکې کې د میډیا ظاهر خبر دا ویډیو خو بیا د ثبوت په تور پر باندې د دنیا نه یو کس لاړ شي دا هغه ثبوت موجود وي نو د قیامت پر ورځ باندې چې کوم خلک مخکې مړل دا ثبوت یا وسم چې کوم خلک د کیمرې شاته کوم ګناه کوي نو د عذاب دا غزيب ګناه چې کوم دې باقاعده د قیامت پر ورځ باندې گواہی ورکي هغه زیب راشي چې په دغه زیب باندې اے الله دا جرم کړی دا ګناه کړی دغه شانتي د جسم د عذاب خبرې کی چې اے الله دې په دې لاس په ذریعہ باندې دا کار کړو دغه شانتي د خپل په ذریعہ باندې دې فلازه ته تلو دا جرم کړل دغه شانتي چې کوم آزادي شرمګا دي دا به گواہی ورکي د انسان جسم به گواہی ورکي نو دا خو یقیني طور پر دا خو یو داسې جرم دی چې انسان د کیمرې مخ د انسانو کی نو دا یو داسې جرم دی چې دا دنیا ګوري په دې باندې بیا څه د گواہی ضرورت شته هم د خپل گواہی ده نو بهرحال په کار دغه دا چې د سوشل میډیا موږ تاسو داسې استعمال وکړو چې زمونږ د مرګ نه پس زمونږ هغه ویډیو داسې نه وي چې خلک بد پیګنی یا د هغه په ذریعہ باندې فحاشي خوريږي او یقیني طور پر داسې نه چې موږ ځان لپاره د ګناهونو صدقه جاریه جوړه کړو چې موږ د دنیا نه لاړ شو او زمونږ چې ویډیو نه دي هغه مخکې شیر کیږي خلک ګوري او دغه شان دي خلک په مخ چې کوم دي په ګناه کې مبتلا کیږي هغه ګناه هغه عذاب موږ تاسو بیا په قبر کې ملاويږي بهرحال د خبره مقصد دغه دی چې الله رب عزت قادر ذات دی او الله رب العزت نمنګ پکار دا چې په هر حالت کې موږ دا کوشش کوو چې زمونږ نه داسې عمل ونه شي چې زمونږ نه بالفرض ګناه وشي په فیل فور باغ باندې موږ رجوع ال الله کو توبه استغفار کو الله حبیب په دغه توبه باندې خوشاليږي نو بهرحال په دې حواله سره چې کوم خلک دا خبره کوي چې دغه زنانه ته په خبر کې اعظم ملاويږي نو یقیني طور پر دا چې کوم ثبوتونه دي په دغه حواله سره په کار دغه چې خلک دا ویډیو نه ګوري بلکې ډیلیټ کړي او بالخصوص دغه چې کوم کور والدي او چې کوم دغه چې کوم میډیا چې کوم خلکو به د هغه لپاره د اکاونټونو جوړ کړي او په کار دا چې ویډیو نه ختمي کی او بلکې ډیلیټ کړي د سوشل میډیا نه تاکي یو انسان د دنیا نه لاړ شي دا سينو چې په قبر کې بیا او عذاب ملاوي شي دغه ویډیو په وجه باندې دغه فوش ویډیو په وجه باندې دا سينو چې په قبر کې او بیا عذاب ملاويږي ځکه چې د دنیا نه انسان لاړ شي نو دغه انسان او د دنیا او په میاس کې باقاعده یو پرده حایل شي چې دغه د عالمي برزخ ویل کېږي او من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون دنیا ورته پدن لګي چې د انسان څه کېږي دغه عذاب موږ تاسو نشو تخوله باقاعده نشو محسوس کوله سمجھ کې خبر راځي انسان د دنیا نه لاړ شي مړ شي زمونږ مخ ته موجود دي هغه باندې څه حالت تیریږي هغه زمونږ مخ ته نه وي بلکې الله رب دې هغه په میاس کې باقاعده پرده حایل کړي نبی رسول الله والسلام څه فرمایي چې کله انسان بد کردار وي په قبر کې خودل شي نو په دمه د کوم عذاب ملاويږي په دمه د کوم حالت وي کچره هغه دغه خلکو ته مخ ته راشي دغه انسانانو مخ دغه پرده لري شي وی ګوري نو یقیني طور پر تاسو چې خپل نه مړی دي دا به چې کوم بیا تاسو نه خوي دې ته باندې زین ځای نو دا خو الله دې ته پرده یې خدا نو بهرحال چې کله دنیا نه انسان لاړ شي هغه د مغفرت محتاج وي د الله رب عزت د رحمت محتاج وي بهرحال زمونږ خدای دعا ده چې مسلمان زنانه وا اگر چې په دنیا کې مختلف داسې ویډیوګانې موجود دي چې یقیني طور پر د ګناه او د فحاشي او د الله د نافرمانی طرف ته دعوت ته بږي لیکن بهرحال موږ د دعا کو چې الله رب دې مغفرت نصیب کړي او بهرحال د داسې مرګونو نه یا داسې ویډیوګانو نه یا داسې چې کله حادثه وشي د هغې نه موږ تاسو ته عبرت حاصلول پکار دي نه دا چې موږ مزید د هغې نه عبرت حاصل نه کوو مزید چې کوم دی په فحاشي او یعنی کې مبتلا ځان ساتو بهرحال داسې مرګونه یا داسې حادثات د زموږ تاسو لپاره ډیر غټ عبرت مقام دی چې موږ تاسو دې عبرت حاصل